وجود نه انکار وکړي ویلې د انسان مقصد نشته د حیات هلکه څه پیدا دی ویلې بس دا ترقي کړي ده د شادونه انسان شوی دی پیدا کېږي او مړ کېږي او د ده د ژوند مقصد نشته هلکه دا چې دا معمولي غوندې کپړې دی ولې د دې مقصد شته او د انسان د پیدایش مقصد نشته دا عقل مني موږ د عقل د لارې خبرې کوو هغه خلک نقل نه مني عقلي خبرې کوو دویمه خبره ورونو چا دا نظریه پیش کړله ویل یاره انسان صرف د حصول لذت دپاره پیدا دی او حصول لذت کې یو حصول خوراک دی یعنې مطلب دا انسان دې له پیدا دی چې دی ښه خوراک وکړي دې باندې یورپ کې میټنګ شوی و یورپیانو دانشوران راټول کړي وو ویلې په دې باندې تحقیق کوو چې دا انسان څه شي نه پیدا شوی مقصد یې دا و چې د الله د وجود نه انکار وکړي ځکه چې د انسان د ژوند مقصد ختم شو نو د الله وجود هم ورسره لاړ د منځه نو هغوی په دې باندې تحقیق وکړو اخره کې دا نتیجه راویسته د انسان خوراک له پیدا دی یو ورونو دا هغه خلک دي چې نن زموږ مسلمانان وایي د دې یورپیانو تقلید وکړه چې ترقي وکړي دا د هغوی فکر دی موږ چې د چا تقلید باندې فخر کوو موږ چې د چا په تابعدارۍ فخر کوو د هغوی فکر دا دی وایي انسان خوراک له پیدا دی زه تاسو نه تپوس کوم چې انسان ډېر خوراک کوي که میښه میښه ډېر خوراک کوي نو دا خو د انسان تخلیل شو موږ وختي دا خبره ثابته کړله چې انسان همسر نه لري په دنیا کې او بیا ته وایي چې دا خوراک له پیدا دی نو خوراک خو میښه هم کوي خو دا د انسان تسلیل نه شو د عقل د لارې دا د انسان تسلیل شو دا نظریه باطله ده بیا چا وویل چې انسان جنسي لذت له پیدا دی یعنې دې له پیدا دی چې دی په جنسي عیش و عشرت کې ژوند تېر کړي دا نظریه هم باطله ده ولې په دې کې هم د دوی مقصد دا و چې د الله د وجود نه انکار وکړي او دا نظریه ځکه باطله ده چې یورپ په خپله باندې جنسي عیش و عشرت د فساد ذریعه ګرځولې ده دا ګوره د هغوی په عقل کې تناقض دی د دې وجې نه عقل معیار ګرځول هم صحیح نه دي یو طرف ته وایي انسان د جنسي لذت دپاره پیدا دی یعنې خپلو خواهشاتو پوره کولو لپاره پیدا دی بل طرف ته بیا وایي کله چې په دویم جنګ عظیم کې فرانس شکست وخوړه نو یو جنرال یې وویلو ویلې موږ له هټلر شکست نه دی راکړی موږ له د خپلو ځوانانو عیش و عشرت ښه خوراک ښه څښاک شکست راکړو ویل دوی د ژوند مقصد دا درې شیونه وګرځول ښه خوراک ښه څښاک او جنسي لذت نو د دې درې وجو نه زموږ د نوجوانان خراب شولو او هټلر موږ له شکست راکړو نو ګوره دلته یورپ په خپله وایي چې جنسي لذت چې کوم دی دا د فساد ذریعه ده او د دې نه بیا یو پوهه سړي تعبیر کړی د درېیو شیانو سره وایي یو ډانس رنګ او ډنر دا درې شی دي په دویم جنګ عظیم کې چې فرانس شکست خوړلی و د دې درې شیانو د وجې نه یې خوړلی و ډانس او ښه خوراک او ښه څښاک د دې وجې نه اوس زموږ ځوانان ډانس ته ترقي وایي وایي یاره دا وایي د ترقي یافته خلکو کار دی وایي او هغه خلک چې ځان ته ترقي یافته وایي هغوی نن په خپلو تعلیمي ادارو کې دې له فروغ ورکوي حالانکې یورپ په خپله باندې وایي چې دا ډانس چې دی دا زمونږ د شکست سبب وګرځېدو چې زمونږ ځوانان په ډانسونو کې اخته شولو په ښو خوراکونو ښو څښاکونو کې اخته شولو او بل طرف ته چې کوم دی نو هټلر په منډه باندې راوښود او موږ د شکست راغلو په هر حال دا نظریه د حصول مقصد چې کومه وه د انسان دا هم باطله وه خلک اوس انسان یو اجتماعي ژوند ته محتاجه دی انسان پلار لري مور لري خور لري ورور لري کلی ګاونډ لري نو انسان چې کله یو اجتماعي ژوند ته محتاجه شو د ده لپاره اوس یو ضابطه حیات پکار دی او هغه ضابطه حیات د انسان چې کوم دی موږ وختي دوه شیونه ذکر کړل یو هم ذکر کړو ماده چې ماده د انسان د ژوند مقصد ګرځول د دې لپاره چې یورپ څومره نظریې جوړې کړې وي موږ دا وویل چې هغه ټولې باطلې وي د عقل د لارې ټولې باطلې وي موږ سره یوازې ماورایي نظریات پاتې شولو الهي نظریات پاتې شولو فوقاني نظریات پاتې شولو نو اوس موږ وایو چې د انسان د ژوند مقصد چې کوم دی هغه روح کائنات دی او د انسان د ژوند د مقصد بنیادي ګټه چې ده او بنیاد چې دی هغه الله رب العزت دی د الله ذات دی نو څومره مادي نظریات چې وو چې هغه د دې لپاره جوړ شوي وو چې دا خبره ثابته کړي چې د انسان د ژوند مقصد چې کوم دی حصول مادیات دی هغه باطل شو لهذا دا خبره ثابته شوله چې د انسان د ژوند مقصد چې کوم دی هغه حصول د روح کائنات دی چې
چې هغه الله رب العزت. اوس دا خبره چې یوازې الله رب العزت ولې دی، دا خو لوی کائنات دی. خو زما عزتمندو د یورپ ساینسدانانو هم دا خبره منلې ده. آینسټاین دا یو تکړه ساینسدان و د یورپ. هغه وایي یره په دې کائنات باندې د یو داسې هستۍ اثر ضرور شته دی چې ښکاري نه. د یو ماورائي هستۍ اثر په دې کائنات باندې ضرور شته دی. او بل دا چې د انسان دوه قسمه ضرورتونه دي، یو مادي ضرورتونه دي، یو نفسیاتي ضرورتونه دي. څومره مادي نظریات چې یورپ جوړ کړي وو د الله د وجود د انکار دپاره، د انسان د ژوند د مقصد د ورکولو دپاره، هغې یوازې د انسان مادي ضروريات پوره کول. بس د انسان چې کوم نفسیاتي ضروريات وو هغه نه پوره کېدل. که د انسان سره هر قسم مادي سهولتونه موجود وي، خو چې کله هغه ته نفسیاتي سهولت نه وي نو دغه انسان ژوند نشي تېرولی. کله انسان ښه مالداره وي، ښه پیسه ورسره وي، هر قسم سهولتونه ورسره وي، خو تسکین او اطمینان ورته حاصل نه وي. د دغه تسکین او د اطمینان د حاصلولو دپاره داسې یو ماورائي ذات ته ضرورت دی چې د هغې په منلو سره انسان ته دا تسکین میلاو شي. او د عقل د لارې موږ په تېرو خبرو کې دا خبره ثابته کړله چې مادیات د انسان یوازې مادي ضرورتونه پوره کولی شي، کوم ماورائي ضرورتونه چې دي دا ماده انسان ته نشي ورکولی. یو عالم باره کې راځي، هغه راوایي چا تپوس وکړو د الله په وجود باندې، وایي هغه ورته وویل چې ګوره کله ته په یو کښتۍ کې روان یې او هغه کښتۍ ماته شي او تا له لامبو نه درځي، ته دریاب ته وغورځېږې او د دریاب چپې ته واخلي، ستا په دې زړه کې بیا هم د بچ کېدو څه امید شته چې بچ بشم؟ هغه ویل او. نو هغه عالم ورته ویل ستا دا امید چې چا پورې تړلی شوی دی دغې ته الله وایي. باوجود د دې چې مادي اسباب نشته دی، باوجود د دې چې ته چپو اخیستی هېڅ هم نشته، خو ستا په زړه کې بیا هم د بچ کېدو امید شته. دا امید چې چا پورې تړلی شوی دی دغه ذات ته الله وایي. نو څومره نفسیاتي ضرورتونه چې دي د دې د پوره کولو دپاره زمونږ ضرورت داسې یو ذات ته راغی چې هغه ماورائي ذات یې هغه د الله رب العزت ذات دی. ډېر مختصر دی، خو یو خبره کومه وروڼو چې نن سبا په دې کومو ټکو چې موږ خبره وکړې ډېر مختصر وو، ډېرې خبرې پاتې شولې، خو دا بیماري چې ده، دا مرض چې دی زمونږ او ستاسو معاشره کې ډېر په تیزۍ روان دی. خاص کر زمونږ او ستاسو چې کوم نوی نسل دی، نوی کول دی، کوم نوجوانان دي. وختي ما تاسو ته ویل چې یورپ په دې کې پوهېدو چې موږ مشران او ځوانان نشو ګمراه کولی، نو هغوی په استعماري جنګونو کې زمونږ او ستاسو د تعلیم او د تربیت ادارو ته داسې خلک راوستل، داسې دانشوران پوهان یې راوستل تر څو هغوی خپل فکر زمونږ او ستاسو په دې ماشومانو مسلط کړي او زمونږ او ستاسو ماشومان په راتلونکي کې د شکل او صورت نه مسلمانان وي، خو د فکر او د عقیدې نه یورپیان. دا ستاسو ذمهواري ده، ستاسو د بچو تربیت باید تاسو د خپلو بچو تربیت داسې ادارو کې وکړئ چې هلته هغوی ته دین ښودلی کېږي، هلته هغوی ته د دین تبعیضاري نه ښودلی کېږي. الله دې معافي وکړي، نن زموږ چې څومره خټې د تعلیم او د تربیت ادارې دي، که د هغې چې څومره ارکان دي، که نصاب دی، که نظام دی، که ښوونکی استاذ دی، که زده کوونکی شاګرد دی، هغې